بیا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شفاعت لري دا هم د مغفرت سبب دی. شفاعت قرآن به پروز د قیامت کې سکه شفاعت سفارش بکې الله دربار. روزه به پروز د قیامت کې الله دربار کې د دې خپل د عامل چا چې روزه نیولې ده د دې په حق کې بسکه شفاعت بکې سفارش بکې الله دربار. روزه به اله چغه کې الله دربار دا روزدار نه دی دی به جهنم ته روان دي دی به ګناهګارانو په صف کې ولاړی دی به د الله دشمنانو په صف کې ولاړی دی به سي دی به د مجرمانو په صف کې ولاړی او روان به هدکړې ورته غرزولې فرشتو او دا روزه به د کم زینه په چغو راشي الله تبوي ربي اني منعتهن النوم والشراب. اے الہ العالمین دا خو هغه سړی دی چې په د باندې ما خوراک اوس کاک بند کړو کی څنګه جهنم ته ځي الله دې خو ځنی ولې الله وای بس ټیک دې چې ته نیولې واپس یې کنو. قرآن بد الله دربار کې سفارش شروع کی اے الہ العالمین ما دا سړی د شپې د خوب نه من کړو اے الہ العالمین یا بزما دا ملګری ما سره جنت ته پرېږدي یا به ما د خپل کلام نه لړکې. الہ العالمین به وي زه چلو ستا سفارشم قبول لې دغه سړی ځان سره بوزه جنت. د قرآن حافظ به پر ورځ د قیامت سفارش کوي. د قرآن حافظ چې حلال حلال ګڼلې وي حرام حرام ګڼلې وي د قرآن باندې عملي کړی وي پر ورځ د قیامت کې د مور او پلار به د مجرمانو صف کې ولاړ وي رور به د مجرمانو په صف کې ولاړ وي خور به وي حتی کې لس کسان به د جهنميانو په صف کې ولاړ وي. الله دربار کې ویل دی سفارش کې چلا العالمین دا زما هغه دی چې دوی زما خدمت کړو دوی زما پالنه کړو چا ما سره دا خکړو چا ما سره دا خکړو الہ العالمین الله یې بوې زده لسوړ. عالم د قرآن با سفارش کوي شهید با سفارش کوي الله دربار کې سفارش کوي او هغه نابالغ ماشوم چې ستا ماشوم وفات شوی وي خو بالغ شوی نه وي پر ورځ د قیامت به دی هم د خپل مور پلار په باره کې سفارش کوي. او په آخره کې جناب محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د دې امت مجرمانو په باره کې با ګناهګارانو په باره کې با سفارش کوي. دې ته شفاعت کبرا وایي دې ته سوي لو سفارش ورته وي شفاعت کبرا ورته وي. او خبره دا سفارش د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت انسان تبکلا ملاوی کی تاسو ته پته شته زموږ استادانو موږ ته دوه نسخې خولې چې کله دوه نسخې سړې دا خپل کی کنه و د پیغمبر شفاعت بوي یو دا چې د پیغمبر روزه ته څوک تلې وي خاوي څوک چې د پیغمبر روزي لتلې وي او بس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وي